دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې موږ تاسو له الله تعالی څخه بیریږو. که چیرې دا ټول ملک زموږ ستاسو په نامه باندې اړوي، لیکن موږ تاسو ته باچا دا حکم وکړي چې صرف یوه سجده وکړه. په دا ناستو کسانو کې یو کس دې ته تیار دی چې بنده ته سجده وکړي، لیکن ابو جهل و چا ته سجده کوي؟ په لاس باندې یو بت جوړ کړي هغه ته سجده وکړي، په خورما باندې یو بت جوړ کړي و هغه ته سجده وکړي، بیا چې کله وږي سي بیرته هغه خپل خدای وخوري. دومره ګمراهان، دومره ناپوهان خلک وو. نو الله تعالی له موږ تاسو سره یو عظیم احسان کړی چې موږ تاسو یې منور په ایمان باندې ګرځولی یو. د دې ایمان شکریه به موږ ادا کوو. شکریه یې چیش دی؟ شکریه یې دا دی چې ما او تا باید ګناه نه وکړو، بس له ګناه څخه ځان را وګرځوه. دا د ایمان شکر دی، دا د سترګو شکر دی، دا د غوږو شکر دی، دا د پزې شکر دی، دا د خولې شکر دی. صرف الله تعالی من ناراضه کړو. او په دویمه مرتبه کې موږ تاسو باید د فرایضو خیال وساتو. مستحبات نه، نوافل نه، صرف د فرایضو خیال وساتئ. صرف الله تعالی صرف په دې باندې راضي کیږي. ګناه مه کوه، د فرایضو خیال وساته. الله تعالی به پر دغه ایمان باندې و تا ته مرګ هم درکوي. نو له موږ سره الله تعالی عظیم احسان کړی دی چې 1400 کاله بعد منور په ایمان باندې وګرځو.